عذاب راشي دا مناسب نه ده دا په معنا د لا ينبغي سره دی یعنی مناسب ندی چې اهل د کلی دی په امن کی بے خوف دی او دی ته د ناصاپ عذاب د الله راشي نو افا امن اهل القرى آیا بی یری دی دا اهل د کلی اهل القرى نه مراد سوک دی علماء وائی دا اہل قرآن مراد اہل مکہ دی آیا پا امن کی دی دا اہل دا مکہ نو مراد تینا اہل مکہ دی و تمام موجودہ چکم وس موجود خلق وی دا وقت دا زمانی اغتنا مراد یعنی دا ټول خلق پا امن کی دے بے خوف دے و بے خطری دے نو یعنی مطلب دا چې دیسی غفلت چې دی دا مناسب نه دی چې سړی دی دیسی په غفلت کې اودی او دته دی عذاب د الله راشي نو افامن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون نو علماء وائی د غفلت وخت چې هغه یو د خوب وخی بل چې سړی مشغول د دنیا په له لعب کې نو دام د غفلت وخت یو د خوب وخت دی او یو د مشغولتیا چې سړی په له لعب او معاملاتو کې مشغولی نو دا دی نو بیاتن وهم نائمون نو بیاتن مراد د شپې او په داسې حال کې چې دی اودی یعنی څنګه چې سړی په حقیقت کې اودی نو دی بیغمی نو د نائمون نه مراد یا حقیقتا خوب دی څنګه چې سړی اودی او دی بے خطرې او بیغمه اودی یا علماء وائی د دین مراد غفلت دی بیاتا وهم نائمون د شپې دی ته عذاب راشي دی اودی یا تینا حقیقت کی خوب مراد دے یا تینا غفلت مراد دے چی دی غافلی او عذاب ور تراشی نو دو حالت دا غفلتی نو یو دا خوب شو او دے دویم آیات کے اغبل ذکر کی او امن اہل القرى آیا بے خوف دی دا اہل د کلی ایتیهم چراشی دی تبأسنا عذاب زمونگا دوحن پا وقت دا چاش کی وهم یلعبون او چی دی لوبی کوی نو دا غفلت عام طور پر دو وقت یو خوب دے یو مشغولتیا دا نو بیات وهم نائمون کی دا خوب حالت ذکر کا او دوحو وهم یلعبون کی دا معاملاتو کی چی سڑے مشغولی او دیتا عذاب دا اللہ راشی یعنی مطلب دا چی دیسی غافل کی دل ندی پکار ار ٹیم پا یر کی اسی دل پکار دی زدی سی بیغم گرزم اچانک چرتا مرگ رانشی اچانک دا اللہ پکڑ رانشی چرتا اللہ میں وننی سی چرتا دی حالت کی افا امینو مکر اللہ آیا بے خوف دی دا مکر دا اللہ نا نو بے خوف ندی دا مکر دا اللہ نا مگر قوم تاوانیانا دا دے آیات تا ترجمہ پا ظاہر باندی سڑی تا لگا مشکل لگی زکا ظاہری معنی دا دے صدا افا امینو مکر اللہ آیا پا امن کی دی دا مکر دا اللہ نا نو مکر خو تدبیر دا اللہ توی نو معنی سشولا چې آیا په امن کی دی د تدبیر د الله نه نوې په امن کی ندی د تدبیر د الله نه مگر قوم تاوانیان نو قوم تاوانیان د الله د تدبیر نه په امن کی خو ندی ظاهری معنی دا ده په امن کی دی د تدبیر د الله نه نوې په امن کی ندی د تدبیر د الله نه مگر قوم تاوانیان نو قوم تاوانیان خدا الله د تدبیر نه په امن کی ندی چې مکر اللہ نا مراد تدبیر دا اللہ شی نو ظاہری دا آیات مانا نہ لگی علماء وائی دا مکر چی دے دا دے دو معنی دی یو مانا مکر چی دے دا پٹ تدبیر تا وی خوپیہ تدبیر او چل تا مکر وی
دویم علما وی چې بنده ته الله مهلت ورکي نو دې ته هم مکر وی. مهلت چې بنده ته الله ورکي هغې ته وایي. علما وایي دلته دویمه معنی زیاته مناسب ده. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وایي چې دلته مراد د دې نه چې دی د مکر د الله نه هغه ناګاهانه عذاب دی، ناڅاپه چې په سړي باندې عذاب راشي. دلته د مکر نه مراد دا دی. نو معنی څه شوله؟ افامنوا مکر الله، آیا په امن کې دي د ناڅاپه د نیولو د الله نه. مکر الله نه مراد چې ناڅاپه الله څوک ونیسي، نو آیا په امن کې دي د ناڅاپه د نیولو د الله نه. نو وی فلا یأمن مکر الله، پس په امن کې ندي د مکر د الله نه، یعنی د ناڅاپه چړق نیوونه ناګهانه چې سړی ونیسي بنده، نو په امن کې ندي، په امن کې ندي، په بې خوفه ندي د مکر د الله نه، د عذاب د الله نه، مگر قوم تاوانیان. تاوانی قوم چې دی دا بې خوفه ناست دي، بې خوفه ناست دي، یعنی دوی په امن کې دي، بې خوفه ناست دي، نو دا په امن کې نه دي. معنی څه شوله؟ اپ امینو، آیا بې خوفه دي، بې یری دي د عذاب د الله نه. د عذاب د الله نه څوک بې یری دي؟ دا تاوانیان قوم بې یری دي که نه. ځان یې بې غمه کړی دی، ځان یې په غفلت کې ورچولی دی، نو دا په امن کې دي. د دې معنی دا ده اپ امینو، آیا بې خوفه دي، بې یری دي د مکر د الله نه، د عذاب د الله نه. نو پلا یأمنو، بې خوفه نه دي مکر الله د عذاب د الله نه. مؤمنان خلق خو د الله د عذاب نه بې خوفه نه دي، اخو این ټیم په دې یره کې دي چې عذاب د الله را روان دی، نو بې خوفه نه دي، یعنی په یره کې دي، بې خوفه نه دي د عذاب د الله نه، مگر قوم تاوانیان. تاوانیان قوم چې دا د عذاب د الله نه بې خوفه په غفلت کې پراته او ناګهانه په عذاب د الله راشي. علما وایي د خاسرون نه مراد کفار دي، یعنی کافران بې خوفه دي، بې یری دي، ځان له مطمئن ناست دي. نو چې د خاسرون نه مراد کفار شي، نو علما وایي احناف بیا د دې آیات نه دلیل نیولی دی چې د عذاب د الله نه چې سړی بې خوفه شي، نو دا ګورې کفر دی. د عذاب د الله نه بې خوفه کېدل چې د خاسرون نه مراد کافران شي، نو چې کم سړی د عذاب د الله نه بې خوفه شو، نو دا کافر دی بیا. او شوافی وایي چې نه، د الله د عذاب نه بې خوفه کېدل کفر خو نه دی، خو ګناه کبیره ده چې سړی د عذاب د الله نه بې خوف وي. نو که د خاسرون نه مراد کافران شي، نو بیا خو حقیقت دی چې د عذاب د الله نه چې سړی قطعي طور، یقیني طور بې یری شي، چې نه یریږم تی مطمئن یم، نو بیا دا کفر دی. د احنافو په نس او د شوافیو په نس باندې د عذاب د الله نه قطعي طور، یقیني طور بې خوفه کېدل چې دي دا ګناه کبیره ده او دا کفر نه دی. فرمایي افامن اهل القرى، آیا بې خوفه دي، په امن کې دي دا اهل د کلو، ان یأتیهم چې رابشي دي ته بأسنا عذاب زمونږ بیاتن په وخت د شپې کې، وهم نائمون او دی به اودوي. او امن اهل القرى، آیا بې خوفه دي، په امن کې دي دا کلي والا، ان یأتیهم چې راشي دي ته بأسنا عذاب زمونږ دوحن په وخت د چاش کې، وهم یلعبون او دی لوبې کوي. افامنو، آیا بې خوفه دي، بې یری دي مکر الله د عذاب د الله نه. نو د مکر د الله نه مراد ناګهانه پکړ د الله، عذاب د الله. نو آیا بې خوفه دي د عذاب د الله نه؟ نو وی پلا یأمنو، نه بې خوفه کیږي
د عذاب د الله نه. مؤمنان خو د عذاب د الله نه بې خوفه کېږي نه، اخو این ټیم یریږي وي عذاب د الله را روان دی، نو نه بې خوفه کېږي د عذاب د الله نه. الا القوم الخاسرون، مگر قوم تاوانیان.